القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سامعين محترمو، لفظی ترجمه او ورسره مختصر تشریح هغه چاته پاره بهترینه موقع ده چې د قرآن عظیم الشان د ترجمې سره شوق لري باید چې هغه یاد کړي. وَإِذْ قُلْنَا واذكر اذ قلنا یاد کا هغه وخت چې ویل مونږه للملائکة فرشتگانو تا اسجدو سجدو کئ آدم علیہ السلام تا فسجدو پس سجدو کړه فسجد الملائکة كلهم اجمعون سجدو کړه فرشتگانو ټولو په غونډه الا ابلیس مگر ابلیس پکې ونکړه شیطان پکې ونکړه سجده ابانو انکار وکړو واستکبر او ځان یې لوی وګڼنو یعنی واستکبر عن السجود تکبر وکړو د سجدې نه وکانا ای وصار وګرځېدو د من الکافرین د کافرانو نه وکانا فی علم الله و د الله په علم کې من الکافرین د کافرانو نه اکثر مفسرین وی دا الله په علم کې مخکې دی د کافرانو نه او مخکې نه. اوس دا سجده تعظیمي وه چې فرشتګانو آدم علیه السلام ته ولګوله. امام بغوی رحمه الله وی وکانه ذلک سجود تعظیم و تحیت دا سجده تعظیمي وه ایو پیشکشي وه لا سجود عبادتنا د عبادت سجده نوا. بیا وی لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته سجده تعظیمي لګولې وه وخروا له سجدا سورت یوسف کې راځي پرېوته د لره په سجده کې یوسف علیه السلام ته. دویم امام بغوی ویه د آدم علیه السلام ته چې سجده وه دا فکان آدم قبله د آدم علیه السلام قبله وه سجده الله ته وه لرکه سرنګي چې باری تعالی دا کعبه قبله ګرځولې ده د مونځ د پاره همدغه رنګي د مونځ الله د پاره وي نو همدغه شانتې سجده الله ته و آدم علیه السلام قبله وه. وقلنا وویل مونږه یا آدم ای آدم علیه السلام بعد سجود الملائکه وقلنا وویل مونږه رسته د سجدو لګولو چې ملائکو کله سجده ولګول آدم علیه السلام ته هغې نه بعد بیا الله وی مونږ وویله یا آدم علیه السلام اسکن اوسیږه انت ته وزوجک الجنة او بیبي ستا په جنت کې وکلا او خوراک کوئ منها فیها په دې جنت کې رغدن پریمانه رغدن منا واسعا کثیرا فراخ ډیره حيث شئتما اين شئتما چرتنم چې خوخوي خو خوراک کوي په دې جنت کې یو شرط پکې لګېدلی دی ولا تقرب من نزدیکیږئ هذه الشجرة دی ونې ته فتکونا پس شی به تاسو دواړه آدم علیه السلام او حوا بیبي من الظالمین ظالمین ترجمه به ظالم سره نه کوئ ځکه چې دا لفظ د انبیاو سره مناسب نه دی. فتكونا پس شیبه تاسو دواړه من الظالمین معنا من الضارین د ضرر رسونکو نه ځان خپل لره من الظالمین ای من الضارین د ضرر رسونکو نه ځان خپل لره
دا کوم یو بوټی و؟ ابن عباس صاحب او محمد ابن کعب وی دا د غنمو بوټی و. ابن مسعود صاحب وی دا د انګورو بوټی و. سفیان ثوری صاحب وی دا د کجوري بوټی و. مشهور قول چې دا د غنمو بوټی و. فازلهما الشیطان پس ولغزولو وخیولو دی دوانو لرا شیطانا. ابن مسعود صاحب ترجمه کیا فازلهما الشیطان یعنی معنا پس ولغزول وخیول دی دوانو لرا شیطانا عنها عن الجنة د جنتنا فاخرجهما پس ویستل دی دوانو لرا مما دا نعمتنا کانا چودی فيه پاغکی یعنی پا دی جنت کی. وقلنا اویل منگا رب کریم فرمائی اویل منگا اهبطو کشی اهبطو منا انزلو کشی بعضکم بعض استاسنا لبعض بعض نور لرا عدوان دشمنان بوی لکه شیطان زمون دشمن دے کنا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. الله ویدا شیطان چې د ښکاره دشمن دی د انسانا. فاتخذوه عدوا ونیسئ دلره په دشمنۍ کې. نو بعضکم بعض استاسونه لبعض بعض نور لره عدوا دشمنان بوي یا دا مار هم زمون دشمن دی. ولکم شته دی تاسو د پاره فی الارض پزمکه کې مستقر زید موضع قرار. مستقر معنی موضع قرار زید قرار ومتاع فائدہ الى حین تر یو ټیمه پورې. رب کریم دنیا ته متاع ویلی دا. قل متاع الدنیا قلیلا د دنیا فائدہ ډیره لږه ده. بل ځکه الله ویا هر هغه شیز چې پاغه کې نفع اخیستلی کیږي هغې ته متاع ویلی کیږي. اوس دا خبره چې شیطان خو رجیم شوی و رټلی شوی و د جنت نه ویستلی شوی و نو دا څنګه بیا جنت ته لاړی او آدم علیه السلام او حوا بیبي وښویوله. ابن عباس صاحب او ابو العالیه محمد ابن قیس وی دا د مار چې و د جنت نه بهر راووتو نو د شیطان لعین ورته ویل چې ما په خوله کې دننه کا بس زه به دننه شم جنت ته. نو هغه خوله کلاو کا او دا شیطان دننه شو. رضوان الجنت د جنت پیرداران چې هغې ونه لیدو نو هلته آدم علیه السلام ته دا خبرې وکړه چې دې بوټي نه زه هم منې کړی شوی وم او بیا زه د جنت نه وویستم. بل روایت کې راځي حسن بصري رحمه الله وایي حوا بیبي او آدم علیه السلام د جنت غیر چا پیرا ګرځېدله. بهر نه دیوال شاته نه ابلیس ورغی ورته وویل هل ادلک علی شجرة الخلد. یا آدم علیه السلام زه تا ته داسې بوټی وښیم چې همیشه به په دې جنت کې نعمتونه کې وي. ورته وویل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسمونه ورته وخوړه زه تاسو ته نصیحت کوم. زه یې منې کړی وم دې بوټي نه او بیا یې زه د جنت نه وویستم. حوا بیبي شپې ویې دي شیطان خو څه خبره وکاسې نه چې دا رښتیا وي. اول خطا د هغه نه وشه بیا د آدم علیه السلام نه. پس د خطا نه فتلقى پس زده کړه آدم علیه السلام من ربي د رب خپلنا کلمات چند کلمې. مجاهد رحمه الله ویه او سعید ابن جبیر صاحب کوم یو کلمې وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل قول د مجاهد صاحب دی او د محمد ابن کعب دی. دغه کلمې وی لا اله الا انت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني. لا نشته دی لایق د عبادت مگر تی او حمد تعالی رضی و عملت سوءا عمل می کړی دی بدا وظلمت نفسي ظلم می کړی دی په نفس پل باندې فارحمني اله په ما باندې رحم وکړه. آدم علیه السلام وی انك انت التواب الرحیم لا تچیتو بقبل انکه ذات. ابن عباس سے وی بكى آدم وحواء على ما فاتهما
وجړل آدم علیه السلام او حوا بیبي په هغه څه باندې چې فوت شو د دینه من نعیم الجنت نعمت د جنتونه تېنه فوت شو 200 سنة 200 کاله وجړل ولم یأکلا ولم یشربا 40 یومنا خوراک او اسقا کې ونکړو سلوي خورزین دارنګ شار ابن حوشب وی بلغنی ان آدم مکث 300 سنة دی وجړل درنګ تیر کړ 300 کاله لا يرفع رأسه حياء من الله سر اوچت نکړو د حیا د وجنا د الله نه حیا کولا لا يرفع رأسه حياء من الله سر اوچت نکړو 300 کاله خطا ته نشوي او نن سبا موږ څومره خطایانی کوو خمس ګرځو اس پروام نه نو فتابا پس الله رجوع د رحمت وکړه بیا دین بعد یعنی قبول کړه توبه فتاب من رجع عليه بالرحمه رجوع د رحمت وکړه بری تعالی په آدم علیه السلام باندې پر رحمت سره انه یقینا د بری تعالی چې هو التواب هم دې رجوع کوونکی د بندگان خپل لرا په قبول د توبه سره هو التواب منا هم دې رجوع کوونکی د بندگان خپل لرا په قبول د توبه سره الرحیم رحیم ذات ته سل کاله د بوتانو عبادت وکړي نو لا اله الا الله ویا نو داسې پاک شي لکه چې د مور د ګېډې نه نن پیدا شوی دی التائب من الذنب کما لا ذنب له د توبه ایستونکي د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه چې د ګناه اړو کړی نه وي والذین هغه کسان قلنا بیا ویل مونږه رب کریم فرمایي اهبطوا کوشي اهبطوا معنا انزلوا کوشي منها د دې جنتنا جميعا په غونډه باندې فإما يأتينكم پس کچره راشي تاسو ته اے د آدم علیه السلام اولادا مني زما د طرف نه هدن هدایت یعنی یو شریعت راشي یا یو کتاب راشي فمن پسرا سوک تبعا چې تابعداري وکړي هدایا د هدایت زما فلا خوف پس هیڅ یې ربنوي ولا هم يحزنون نبیدي چې غم وکړي الته برم راغل اهبطو دلته لاندم اهبطو راغل چې کوشه اول برا اهبطو چې راشي کوشه یعنی من الجنة الى السماء الدنيا د جنتنا د دنیا اسمان ته کوشه دویم اهبطو چې راځي من السماء الدنيا الى الارض د دنیا د اسمان نه کوشه زمکی ته یا اهبطو چې راځي تاکید د پارا راځي چې کوشه والذین وکسان کفروا چې کفر کړي دي وکذبوا او تکذیب کړي دي دروغ غنل دي بیااتنا آیاتونو زمون لرا یعنی قران لرا اولئک رب کریم فرمای دغه کسان چې اصحاب النار ملګری د اور دي یوم القیامت پورز د قیامت هم دی فیها پدی اور کې یعنی پدی جهنم کې خالدون من دائمون همیشه بوي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها نبر وزيد دي جهنمنا ولا يموتون فيها ونمبني فيها پد جهنم کی لا يخرجون منها ولا يموتون فيها نب خارجی کی دی د جهنمنا او نب مری په جهنم کی همیشه په عذاب کی الله دې موږ د جهنم نو ساتي